أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور او پوک وخلی بشی پشپیلی کی پدویم زل فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ نو پس پدغی وقت کی باوی بیا دوی من الْأَجْدَاثِ د قبرون خپلونا الى ربهم پترب د رب خپل ینسلون چی منڈ بوخی دوی راوزی با او زیب دوی قالو وای بدوی یا ویلنا ہائی افسوس دے پمنگا ہائی تباشو منگا من بعثنا من مرقدنا چارا پور تکڑو منگ د قبرون خپلونا هذا ما داہو غصدی وعد الرحمن چی وعدی کڑی و رحمان ذات وصدق المرسلون او رشتیا ویلی ورالی گلے شو پیغمبرانو رسولانو ان كانت الا صيحة واحدة نبوی دا مگر چغیوا فاذا هم جميع لدينا محضرون نو بس ناسا پا بدوی ٹول پٹولا لدینا زمنگ خواتا محضرون حاضر کڑلے شویوی فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا پس ننورزی ظلم بنک ولے کیگی پہس یو نفس ذر برابر ہم وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ او بدل بنور کولے کیگی مگر دہا غصچ تاسو بکول ان اصحاب الجنت اليوم بیشکا خاوندان د جنت وی بنن رزی فی شغلن پا مشغلو کی پا شغلونو کی فاکہون چی مزی اچتون کی بوی خوشحالی کون کی بوی هم و ازواجهم دوی او بیبیان د دوی فی ظلال ویب پسورو کے علی الارائک پتختنو متکئون تکیا وخن کی لهم فیہا فاکہتن ویبد دی جنتیانو د پارپ دی جنت کے فاکہتن میوے وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ او وی بد دوی د پارها غسچ دوی غواړي سلام سلام بوی پدوی سلامتیا بوی د دوی د پارا قولا من رب الرحیم دا وینا دا د جانب د رب مهرباننا وامتاز اليوم جدا شیطا سنن رزی ایوہ المجرمون اے مجرمانو علم آہد الیکم آیا ما حکم نو کڑے تاستا یا بنی آدما چے اے اولاد دا آدم علیہ السلام اللہ تعبد الشیطان چه عبادت مکوی تاسو د شیطان انہو لکم عدو مبین بیشک دے دا شیطان ستاسو د پار دشمن خکارا وَأَنِ اعْبُدُونِي او عبادت وکی زما هذا صراط مستقیم ددا لار نیغا لار برابرا
ولقد اضل منکم جبلا کثیرا او یقینا گمراه شوی استاسنا جبلا کثیرا مخلوق ډیر شي افلم تکونو تاقلون آیا تاسو د عقل نکار نه اخستلو هذه جهنم التي دا دے جہنم هاغا کنتم توعدون چستاسو سرائی بی وعدی کولے کی دلی اسلوها اليوما داخل شیطاسو دے جہنم تنن رزی بما کنتم تکفرون په سبب د دې چې وای تاسو چې کفر بکولو تاسو اليوم نختم على افواههم نن ورځې به موږ مهر ولګو په خولو د دوی باندې وتکلمنا ایدیهم او خبرې به کوي زموږ سره لاسونه د دوی وتشهد ارجلهم او گواهی باور کوي خپې د دوی بما كانوا یکسبون په سبب د دې چې کم دوی به کسب کول یعنی په سبب د عملونو د دوی ولو نشاء لطمسنا على اعینهم او کچرته وغواړو من خوښشي زمون نو من بختم کو لندې بکړو نابود بکړو سترګې د دوی فاستبقوا الصراط بیا بدوی منډې وخی لارې طرف ته لټون بکوي بیا د لارې فانا یبصرون پس څرنګې به بیا دوی قتل کولی شي ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم او کچرته خوښه شي زمونږ لمسخناهم نو موږ به مسخ کړو دوی لرا ګټې به جوړې کړو د دوی نه په ځایونو د دوی فمستطاعوا نو بس طاقت به نه لري بیا دوی مضیا ولا یرجعون د تللو او نه د واپس کېدلو